السلام علیکم ملګرو، زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکې په ورجینیا ریاست کې یم او د چچنیا کالونۍ سره خواته. او دا وخت د پاکستان او د افغانستان چې کم ډګر دی، جهازونه پکې کینی او پاسي، د هغې خواته موږ نه یو راغلي. هغې تماشې له مینې راوستې. دلته مې یو ملګری دی، د هغه خواله به ورځو او ګپ شپ به ورسره لګو او د هغه سره مو لږ کار هم دی، هلته به ورځو انشاءالله. السلام علیکم، څنګه کاشف اخی؟ خیر دی. دا زمونږ ملګری دی کاشف خان، دی په امریکا په ورجینیا ریاست کې په چچنیا کالونۍ کې دی او دی کورونه اخلي او خرڅوي. قیمت په اوس پتې تپوس کوو چې د دې قیمت کمیږي که زیاتېږي او کورونه بیا هم ګورو چې څنګه کورونه دی اخلي او خرڅوي. راځه چې ځو دنده درته خپل کور ښیم. صحیح ده. وکیل خانه دا زما کور دی، دا پکې سیلینګ شوی دی او ډېر په دغه هم ساس کړی دی. او د دې قیمت څونه دی؟ 2 میلیون. 2 میلیون. غریبانان د اخیستونه وتی دی، خو دا په قرض یې ورکولی دی. دا پکې څه سیستم دی دا کاشف پکې خانه؟ سولر سیستم دی. ښه، دا پکې سولر سیستم دی ملګرو، دا وګورئ. ښه کاشف خانه دا څه شی دی؟ دا مې سریه راوړې ده، انشاءالله دې د پاسه دویم چت روان دی، هغې لنټر دپاره مې سریه راوړې ده. او د غریبانانو څخه به قرض قرض دا په هر څه یې ورکوم، مله کشمانې ورکوه. زه صحیح ده. دې کې پښتانه غونډ هم کېږي، پښتانه ټول راغونډ شوي دي، دا وګوره پښتانه دي. السلام علیکم، څنګه چل دی؟ بلال خان اخی، یاسره څنګه یاره؟ خیر دی. ملګرو دا د کاشف خان کور او تپوس هم ترې وکړو. دې وخت کې د دې کاشف خان د کور 2 میلیون ډالر دغه دی قیمت دی او دا د پښتنو غونډ هم په دې کې کېږي او دا د پښتنو رواج. دا د کاشف خان کور دی، په دې باندې به اوس دویم چت جوړوي که نه، او سریه یې موله راوړې ده او کار خو یې برابر کړی دی. په دې باندې به دویم چت جوړېږي او کاشف خان سره بیا رابطه وکړي. که څوک کور اخلي نو د کاشف سره بیا رابطه وکړئ. صحیح ده؟ والسلام.